نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. عن أبي أيوب الأنصاري أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزت مند مسلمانان ورونو، الله رب العالمین فمنگ او تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راوستا، او د هغې نه بعد یې د شوال میاشت راوستا. نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغې دا حدیث بیان کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کم بنده د رمضان روزې ونیسي او بیا د هغې نفس په میاشت د شوال کې 6 روزې ونیسي، د هغه انسان مثال په د هغه سړي په شان دی چې دی همیشه روژه نیونکی دی، یعنې دته به د ټولې زندګۍ د روژو نیولو ثواب ملاویږي چې کوم انسان د شوال په میاشت کې 6 روزې ونیسي، چونکې دا هم نفلي روزې دي، خو د نورو نفلي روزو نه د دې فضیلت سیوا دی. خو زموږ د خلکو یو غلط فهمي دا ده چې یو انسان به دا سوچ کوي چې د شوال دا 6 روزې چې کله د اختر لومبنۍ ورځ تېره شي او په 2مه ورځ باندې شروع وکړي او 6 ورځې مسلسل دا روزې ونیسي، نو دغه انسان ته به الله رب العالمین د همیشه روزو نیولو ثواب ورکوي. چونکې دا خبره زموږ د خلکو یو غلط فهمي ده. په دې میاشت کې انسان ته پکار دی د 6 روزو نیول. که اوس یو انسان د هر ورځ باندې دی د روزو شروع کوي او دا انسان که دا روزې مسلسل نیسي، یا یو ورځ روژه یو ورځ چوټي یا 2 ورځې چوټي راولي، نو دغه دواړو کسانو ته الله رب العالمین عمده فضیلت ورکوي. اوس د یوې روزې د نفلي روزې انسان ته څه ملاویږي؟ حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې کم بنده چې د الله جل جلاله د رضا دپاره روژه ونیسي، یو ورځ روژه د الله جل جلاله د رضا دپاره ونیسي، نو الله جل جلاله به د دوزخ د اور نه دا انسان د او یو کالو د فاصلې په قد باندې لرې وساتي. بل حضرت امامه رضی الله تعالی عنہ
د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې کوم انسان یو ورځ روژه د الله رب العالمین د رضا دپاره ونیسي نو الله جل جلاله به د دې انسان او د دوزخ په منځ کې یو خندق حایل کړي چې د دې فاصله به د ځمکې او د اسمان ترمنځ فاصلې عمره وي. اوس خوش قسمته دی هغه خلق چې د الله جل جلاله د رضا دپاره منځونه کوي او د الله رب العالمین د رضا دپاره روژې نیسي. دا خلق په سکون او آرام سره دي. په دنیا کې هم دوی ته سکون او عافیت دی او دا خلق به په آخرت کې به هم دوی ته د دې د وجې سکون او آرام وي. نو زما عزتمند مؤمن مسلمان او کامیاب هغه انسان دی چې هغه د الله رب العالمین د رضا دپاره روژې هم نیسي، د الله رب العالمین د رضا دپاره منځونه هم کوي او ټول عبادتونه د الله رب العالمین د رضا دپاره کوي. سفیان ثوری رحمه الله باره کې یو خبره راځي. سفیان ثوری رحمه الله وایي چې زه په خانه کعبه کې پاتې کېدم، مکه معظمه کې پاتې کېدلم. د غرمې په ټیم کې به د عربو یو کس راتللو او هغه به د بیت الله شریف نه 7 چکرې ووهلې، یو طواف یې وکړلو. چې کله به د طواف نه فارغ شو نو بیا به 2 رکعاته نفل منځ وکړلو. بیا به د هغې نه بعد روان شو. چې کله به د بیت الله شریف نه وتلو او زه به کوم ځای ولیدم ما ته به سلام کولو. وی دا انسان په دې عمل باندې زما ډېر زیات خوښ شو. وی څه موده چې تېره شوه د انسان سره زما علیک سلام علیک برابر شو. زه به د دې انسان ځای ته تللم. د هغې نه بعد چې څه وخت تېر شو نو دغه انسان بیمار شو. ما پسې سوال جواب وکړلو. زه چې کله د هغه خوا ته ورغلم سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې ما ته وویل چې که چېرې زه وفات شم نو ما ته به په خپلو لاسو باندې غسل راکړئ، ما ته به په خپلو لاسو باندې کفن راکړئ او په ما به د جنازې مونځ وکړئ او په خپلو لاسو به مې دفن کړئ. پس د هغې نه به زما قبر سره خوا کې لومبنۍ شپه تېرئ. ځکه د نکیر منکر جواب چې کله د هغې سوال جواب ورکوم چې د هغې تلقین راته کې. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې کله دا انسان وفات شو ما د هغه انسان د حکم مطابق دا ټول کارونه وکړل، خو چې کله مې دفن کړلو او زه د قبر سره خوا کې سملاستم او په دې اراده باندې چې زه د سوال جواب چې کوم دی د هغې تلقین ورته وکم. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي څه ګورم چې په دغه ټیم کې زه داسې نیمچه شان اوده یم. وایي ما ته یو غیبي اواز راځي
چیرته ستا د تلقین او د مدد ضرورت نشته. د هغې نه بعد زه پاڅېدم 2 رکعته لمونځ مې وکړلو. وایي چې دوباره راغلم او پرېوتم، همدغه رنګې غیبي اواز بیا راځي. وایي 3 کرته ما دقسې کار وکړو چې کله به پرېوتم ما ته به غیبي اواز راتللو. وی ما وی چې د څه سبب د وجې د انسان ته زما د مدد او د تلقین ضرورت نشته. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې ما ته وویل شو چې دې انسان به د رمضان مبارک روژې ونیولې، د هغې نه بعد به 6 روژې ونیولې او هغه 6 واړو روژو د برکته الله رب العالمین د دې انسان مغفرت او بخنه وکړه. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې د هغې نه بعد ما د الله رب العالمین نه سوال وکړلو چې یا الله د دې 6 روژو نیولو توفیق ما ته هم رانصیب کړي. نو زما عزتمندو چې کوم انسان چې د رمضان مبارک 13 روژې هر یو انسان ونیولې، دې سره د دې 6 روژو اهتمام ساتل پکار دی. امید دی چې الله رب العالمین زمونږ د ټولو دپاره دا د مغفرت ذریعه وګرځوي. الله پاک ته په د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.